زه ښاغلي بلاول فاروق صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي مینوالو ته مخامخ شي. بلاول فاروق صاحب په ډېر هرکلی راته وایو، ډېره مننه وکړو چې د اختر په دې ډېره نوزګاره ورځ باندې په دې دویمه ورځ باندې تاسو موږ له سوګړی راکړې یو جهان مننه ستاسو د اختر مبارکي درته ووایو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو سید عادل صاحب ستاسو د خبرو کې ډېره مننه، ډېره مهرباني. د ټولو ملګرو چې کوم ناست دي، کوم اورېدونکي دي، د ټولو ډېره مننه، ډېره مهرباني. بلاول فاروق صاحب تاسو راته د خپلې ادبي ټولنې په اړه باندې څه ووایو چې زه خو چې د عثمان ګډون لیکوال ملګرو تنظیم سره ټوپای جی نو هغې اجلاسونه کېږي که نه؟ جی بلکل کېږي. صدر زمان خیر له بخشي نصیر صاحب دی که نه؟ اوس زاهد زمان صاحب صاحب سو کتابونه چاپ کوي که نه؟ صاحب یو کتاب دغه روان دی، اوس په وشي د افسانو کتاب دی، د نادرخان غزني صاحب د افسانو کتاب دی، یو ډېر لوی نوم دی. دغه یې اکثر نسل کتابونه کې چاپ شي تنظیم. او ستاسو د څومره وخت نه شاعري کوم؟ زما تقریبا 7 کاله کېږي. او نثر باندې مو شروع کړې ده؟ نه، بس صرف دغه شاعري. او چېرې متاثر یې ډېر؟ یاره نن وخت کې خو بس ټول ښه شاعران دي، بس چې کوم سړی خلک کوي بس زړه ته کوزېږي که هغه مطلب وړوکی دی که لوی دی که نارینه شاعر دی که زنانه ده، کوم چې خلک کوي نو هغه د سړي زړه ته کوزېږي. بل ښه شاعر هم هغه دی چې د سړي زړه ته نیغ په نیغه ورکړو شي. نن خپلو مینهوالو له څه اورول غواړي؟ بس یو غزل به ووایم، دوه شعره چې خپ الیام د شرپسند بغاوت کومه. خپ الیام د شرپسند بغاوت کومه، او زه په هر دور کې د جنګ مخالفت کومه. کوشش دلته د امن راوستلو کوي، زه به په جار د داسې خلکو حمایت کومه. ډېره مننه. او غزل درسره شریکومه. د دوی ټولنه چې کومه ده، عثمان صاحب د لیکوال علي حسین صاحب د ډېر وخت نه ډېر واړو چې د دوی ټولنه نومونه اورېده، او ډېر ښه شاعران د دې بندونه انتقال کړي، تر اوسه پورې ژوندی ده. ویاړ خبره ده. غزل یو مطلب دی چې دا خلک څه وایي دا څه اورمه، او له دې نه مړ ښه یم چې نه اورمه. دا خلک څه وایي دا څه اورمه، او له دې نه مړ ښه یم چې نه اورمه. مراد صاحب کله ناکله د هر چا منو کو، کله ناکله د خپل زړه اورمه. کله ناکله د هر چا منو کو، کله ناکله د خپل زړه اورمه. لمونځ نه وروستو غیبتونه نه کړم، موسیقي پس د لمانځه اورمه. او د دې د پاسه به لا څه وینم نور، او نور به لا څه په ژوندانه اورمه. او که دا پښتو ژبه ترې ورکه شوه نو بیا به ورکېږي پښتانه اورمه. او درپسې ساه مې بلاوله خېږي راشه نارې د پښتانه اورمه. ډېر زبردست. دا و بلاول فاروق صاحب. خپل زبردست کلام انتوا